أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا
من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تشریف فرمایشید. آواز را سلو کرده. از آواز سلو بخش مسئله. سلو کرده. مقصد سورة آل عمران بیان دها سرور مسلو دی کم چې په سورة البقره کې بیان شوی وي خدل زیات تفصیل او زیات وضاحت سره اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله تعالی سورت دری حصے دے لنبے حصہ آیت نمبر 63 پورے وات آگے کی توحید آیت نمبر 64 نہ 101 پورے دا سرور رکوع پدی کی اثبات کئی دا رسالت او دا اہل کتاب خواستون بیانے دو رکوع پدوے حصہ کی ویلی شوی دی اور باقی کی رس خواستون بیان شوی دی اس پدی دو رکوعاتوں کی مزید کے دو رکوع کی اہل کتاب و مزید انزل خباستون بیانی کی دنیان خباستون بولی خلاصتاً بیوامن سمق وائی تایو رسم خباست تے آیت نمبر 81 کی التولی عن کتاب اللہ التولی عن حکم اللہ کتاب تو ہم یو حکم کمانا بعد قرآن کے رہی دا اللہ دا حکم نا دا اللہ دا کتاب نا اوریدن دراصل دی آیت کریمہ کی دی دو آیتونو کی کیو طرف تا یو رسم خباست تے نبل طرف تا دفع دا شبہی ہم کئی دفع دا شبہی ہم کئی شبہ دا دا اہلی کتاب دا طرفا چٹک دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو پیغمبر امن لیکن کدی پیغمبر بھی لوگوں صرف لبنی اسرائیل بنی بلکہ صرف للأمیین بنی عرب و دقاربی بنی اسرائیل و دقارب بنی سوا خبرتوں خیال دیکھا پیغمبر بھی ہوں للعالمین نہ بلکہ صرف دخل قوم دقاربی نظرت اللہ رب العزت دیر عجیبہ انداز کی ذریعے شبہی جواب کے چتاسو خطاسو یہ اکم پیغمبران چتاسو ترالی گلی شبی دی دنمخ کی چسمر پیغمبران راگلی دی اغیر ہم دا وعدا غستے شوی وار چکستاسو جن کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ نو تاسو به ایمان وروړي تاسو به تصدیق کوئ او تاسو به انکار کوئ تاسو بلا تاسو یې تاسو پیغمبرانو هم دا وعده غوښتې شوې ده او طبعا دا حکومتونو هم دا وعده غوښتې شوې ده چې پیغمبر دا وعده واخیستې شوه نو لازمي طور سره چې پیغمبر به دې مکلف دی چې په نبي علیه الصلاة والسلام ایمان وروړي نو نور خلک خود به خود د دې خبرې مکلف دیولسم خباست التولی عن کتاب اللہ دولسم خباست آیت نمبر 86 کی آیت نمبر 86 کے الارتداد عن الدین یو کس دے او دا اغا زڑ چکم دے حق امدی اغا تخا معلوم شی چدا حق دے قرآن حق دے سنت حق دے او بیا هغه د ضد عناد د وجې ووړي او ورسره د هغه دا ګمان وي چې زه به جنتي یم زه به جنت ته ځم دین نه اورېدل د قرآن او سنت نه اورېدل الارتداد عن الدین نو په دې دا خباست دا بدیتي بیانې او په دې ورته زجر او تخفیف هم ورکوي
سو خواستونه ویل شو دولس شو در رسم خواست آیت نمبر 93 کی آیت نمبر 93 کی دی الافتراء على الانبیاء وعلى كتاب الله الافتراء على الانبیاء وعلى كتاب الله په پیغمبرانو د الله په کتاب باندې د ځان ته دروغ جوړ او دا د دې اصل کې د یوې شبهې جواب هم دی شبهه دا چې موږ نبی عليه الصلاة والسلام پیغمبر نه ګڼو ولې ځکه دیوی زره تیرو پیغمبرانو په نقش قدم یم دیوی زره ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې حال دا دی چې داغي په شریعت کې د اوخ وخه او په حرام او دیوی چې حلال نو الله رب العزت د دې جواب کوي سو خواستونه شو دیارلس سوالسم خواست داغي یو شبهه او یو اعتراض هم دی او خواست هم دی چې قول د دې چې قبلتنا اولا آیت نمبر 96 97 کې 96 قبلتنا اولا اذا تو قبله ډومبله ده د درجې لحاظ سره او د زمانه لحاظ سره نو دا د دې اعتراض د خواست په دې چې بیجا دعوت کوي او دا د دې اعتراض هم دی چې تاسو د پیغمبرانو قبله پرې کولی انسان خباست هذا آیت نمبر 99 کې اسود عن سبیل الله اسود عن کتاب الله عن سبیل الله دا الله د کتاب د الله دلالنا خپل بندیدل او نور بندول دا پنځه خباستونه لسوي دي شي دي او پنځه زموږ د نبی سبق کې ان شاء الله ګورئ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او یاد کړه چې اغسترا الله میثاق النبیین مضبوط وعده د پیغمبرانو النبیین معرف بالله درول عموم د فائدې لپاره ټول پیغمبرانو لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة جهالا چدرکون تاسو ته من کتاب وحکمت د کتاب او د پوهې د دین ثم جاءكم رسول بیاراشی تاسو ته عظیم الشان پیغمبر مصدق لما معكم تصدیق انکی دا حرس دا حقر کتابونو چی تاسو سردی لتؤمنن به خامخا تاسو بتصدیق کوئی دا ایمان بروڑی پاہد ولتنصرن او خامخا امداد بکوئی دا خیال طول پیغمبران اللہ دا وعدہ مستیل قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري وإلى الله آياتاسو إقراركم أو قبول أكرتاسو فدي شرط لبادي إسري وعد زمان قالوا أقررنا وإلتول بغنبرانو منك إقراركم أو يا الله منك وعد منزول هذا قال فاشهدوا وإلى الله نقواه سي وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ او زیبتا سسرا دگواهانونا تاسو گواه ہوسئی او زم تاسو سرا گواهانو کی شامل یم فمن تولا دا وعدد پیغمبران راغستے شوی و اصلا اور داغی دو امتیان راغستے شوی و طبعا شاید اصل کیا راغستے شوی دا پیغمبران رونا لیکن دی وعدد کی داغی امتیان ہم شامل فمن تولا بعد ذالکا لها سوک چو ورید الپس ددینا وعدد سے شوبیا بورید فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ رداد سار
فاسقات کے مراد کی کافران عقیدی فاسقات کے مراد کی کافران استموی چې پیغمبر او معصوم دی او دی وادي نه نو د دنیا د څه مطلب درې سره بعد استوي کړه چې دی وعده کې راځي بتیا شامل دي نو دی وجه له دومره سخت خبره وکړه فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون نو خبره واضح شو کنه کنور پیغمبران هم اغیبهم چکم دے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتلو نماز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت عمل کولو اغیبهم قرآن و سنت فالو کول اغیبهم قرآن و سنت پسې روان نو زجر ورکی هغه چاته چې هغه د قرآن او د سنت د خلاف عقیده جوړي د قرآن او د سنت د خلاف بل لار جوړي افغیر دین الله آیا بغیر د دین د الله نه دین د الله یعنی کوم دین چې الله د خلقو لپاره مقرر کړی دی خلقو لپاره الله کوم دین مقرر کړی اسلام او اسلام وی غاړه ایښودو ته یعنی خلقو لپاره الله دین څه مقرر کړی دی غاړه ایښودل د الله حکمونو ته او د الله حکمونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلو نه بعد د الله حکمونه به څه کېږي قرآن سنت کی نو آیا بغیر د دین د الله نه آیا بغیر د قرآن او د سنت نه یبغون لدیدی بللارا لدیدی بلدی وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها یجدا جدا وبد قرآن سنت داخلي مطلب دا دی چې ته بلدی ځان له جوړې کړه بل دین دی اختیار کرے وَلَهُ أَسْلَمَ حال داری چی خاص دی اللہ تا اسلم غاڑی خودنا حال داری چی خاص دی اللہ تا غاڑی خودنا من حغچا فی السماوات والارض چه بردی او خددی طوعا فخشعال سراب کرهن او تزورا و الیه یرجعون او خاص دی اللہ تو واپس کریشی دی آیت بار ازار خطوی کئی دا خلق چه دا قرآن و سنت خلاف بلا کی دو بلا عمل لکی لو افغیر دین اللہ یبغونا آیا دیت قرآن و سنت آیا دیت دین اسلام قبول لدی دی وجد دیسان ربنا طریقہ قبل نو بدبختا تارغ دین دا اللہ تعالی بکاتے چاہی بسی روان شی چاہے قرآن و سنت اگر دا اللہ حکول تغاڑے خود ہے اے دا دیر دا مناسب ہے نایو شنہ بدی کئی خواہ دا دیر دا مناسب ہے چی دی دا ذات بلا عقیدہ و بلا عمل اختیاری اور قرآن و سنت قریب دی ولی زکا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا حال دارے چھ خاص دی اللہ تغاڑی خودی راہ چاچ بردی او خددی طوعا خوشالے سراب کرہن او تصورا کبردی او کخکت اکاسمانونی کی جو کسبک کی دی دا طول دا اللہ رب العزت دا حکم تعبیر اسمان تا حکم دے بغیر دستن و ادرے گا ولاڑ دے گا ولاڑ دے نور تا حکم دے ذات کی گرمی پیدا کا شرلی کا سادادہ پڑھون دی روزانہ دنیا دی نور سادہ رفتار دے رتلو ایا نور تابع دے در حکم ہوگا سپمے تخپل حکم دے ستور تخپل حکم دے ون تخپل حکم دے بوٹو تخپل حکم دے گیا تخپل حکم دے زمک تخپل حکم دے غرون تخپل حکم دے وریج تخپل حکم دے ابو تخپل حکم دے زراور تبل حکم دے چې تبر انسان تابع خیال لے انسان تبی کا کافر دے کا مسلمان دے مر شامری کا نمری جوندے شی بیمار شی صحتیاب شی دا سیداو کرنا ہر یو کس دا اللہ دا حکم تابع دے کا کافر دے کا مسلمان دے کا بر دے او کس کتر دلی حکمون ہر یو کس تابع دے کم چه تکوینی حکمونه دی کم یو حکمونه دی تکوینی
देखिए हर یو کس د الله د حکمونو تابع دی چې الله وی منشه د چا دا مجال شته چې اگر یو لمحه نور ژوندی پاتې شي کېدی شي چې الله رب العزت یو کس ساتي ټول عالم ته راجع شي هغه نور شي ټول چې کوم دی د الله د حکم تابع دي هر څه د الله د حکم لاندې روان وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها مسلمان کو خوشاله کم کافر دے فاسق دے فاجر دے هغه مجبور ٹھیک شو کنه ها دومره دا مسلمان باندې مثال تور سره خبر او تکلیف راو دي دا الله طرف فیصله ده قبول ده نو کافر کا کروڑ بارو چې ما نه قبول او ما قبولې سو به کولې نشي طوع وکړه ها یو خاصه دایره تشریع احکام والا تشریع امور والا چاہیے کہ اللہ دو مخلوقات له انس او جن اغیر اللہ اختیار ورکړي انس او جن یو خاصه دایره کې او دا هغه اختیار چې دا به حکم دی داسې وکي داسې باندې په خپل اختیار باندې یو کس عمل کړو کې حکم قبول کی دا هي جزا ده په خپل اختیار باندې انکار وکړي دا هي سزا دا سزا او جزا انس او جن لره کړو ته کله اختیار ورکړي عقل ورکړي دې مکلف کړي دې پای باندې پوښتنه کړه ولې یې سبب ورته چې دا هر یو شی زما د حکم تابع دی نو یې انسان او جنات تاسو زما د حکم تابع تقدیری لحاظ سره او تشریعي لحاظ سره زما د حکم تابعداري او بل نور خبرې کوي الیه یرجعون الله رب العزت توجه کوي الله رب العزت تبا وإليه يرجعون ګوره تابعداري د انقياد په وجوهات دي تعالی د حکمونو تابعدار شول یو وجه د الله قدرت چې ګوره شکر به بادشاہ دی هر شی تابع دوی وجه سزا او جزاء الله توجه کوي الله ته پیش کوي وإليه يرجعون قل آمنا بالله قل هو يا زما محبوبا آمنا بالله مونږ ایمان وروړې دی په الله دا اصل کې د دین د الله مختصرا بیان کوي یا شاته دین الله شو کنه دین الله دا به مختصر بیان کوي سو په تو چې شي رسېږي وای مونږ ایمان وروړې دی په الله او په هغه چې را لېږلي شوي دي په موږ او په هغه چې را لېږلي شوي دي په ابراهیم او په اسماعیل او په اسحاق او په یعقوب او په اولاد د یعقوب علیه السلام وما اوتیا او پاها چور کړی شوی موسی او عیسی او نور پیغمبرانو ته علیه السلام من ربهم طرف درب دهوینا لا نفرق بین احد منهم مونږ هیڅ فرق نکو په منځ د یو تن کې د دې پیغمبرانو را کل یهودي ونصارا لکه یهود عیسی علیه السلام د انکار کوي نصارا د نبی صلی الله علیه وسلم د انکار کوي مونږ اصلو ایمان زموږ په ټول باندې ورحم له مسلمون او مونږ یو خاص دی الله تعالی خود کی مختصر بیان کوي ایمان څه شی دی په الله ایمان وروړي ایمان څه شی دی په ټول پیغمبرانو ایمان وروړي ایمان څه شی دی په کل ما انزل ایمان وروړي چې الله سم راځي کوي خو په تیرو کتابونو او صحیفو باندې اجمالا او په قران کریم باندې تفصیلا ایمان څه ته وایي الله منل ټول پیغمبران منل کل ما انزل منل الله چې سره راځي دي باقي کې فرښتې هم داخل شي فرښتو ذکر چې کوم دی هغه د الله په کتابونو کې شته هغه قیامت هم راځي هغه تقدیر هم راځي ٹھیک شو کنه د ایمان مختصر وضاحت وای مونږ ایمان وروړې دی په الله او په هغه چې را لېږلي شوي دي په موږ او په هغه چې را لېږلي شوي دي په ابراهیم او په اسماعیل او په اسحاق او په یعقوب او په اولاد د یعقوب علیهم السلام او په هغه چې ورکړي شوي موسی او عیسی او نور پیغمبرانو علیهم السلام ته من ربهم د طرفه د رب د هغوی لا نفرق بین احد منهم مونږ هیڅ فرق نه کوو په منځ د یو تن کې د دې پیغمبرانو نه نو ته وایې چې مونږ صرف د نبي صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کوو
जवाब दारे چې نور پیغمبرانو په شریعت کې داو کړه کاخیر پیغمبر را دي دا په شریعت عمل کی دا شریعتونه بیا منسوخ په اخر شریعت عمل کی نو دی وجه داو سره شو پکې کړه یعنی اوس کا سو غواړي چې زه د ابراهیم علیه السلام د شریعت تابعداري وکړم تابعداري به څنګه شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم اوس کې یو کس غواړي چې د آدم علیه السلام په شریعت عمل وکړي دا شریعت کې سو چې اخیری پیغمبر د آدم علیه السلام په ژوند کې راغی نو ټول به د شریعت پسې پېښوي ایمان پټول پیغمبرانو دی ورحم له مسلمون او موږ یو خاص دی الله تعالی خودن کی ایمان پټول پیغمبرانو خو عبادت د صرف او صرف یو الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا زجر و تخفیف ورکیا غچاتا جو قرآن و سنت نہ سوا بل سے تدین گئی تو قرآن و سنت نہ سوا بل سے تدین گئی ځان کا جوړ شوی عقیدی تا د خپل امام د خپل پیر د خپل مشر د خپل مولوی سے عقیدی تا د خپل مفتی سے عقیدی او عمل ته کوم دین وای او قرآن و سنت پرې خو دی ومن يبتغي غير الاسلام دينا او هوسوک یبتغی چلتی غیر الاسلام بغیر دا قرآن و سنت نا دینا بل عقیدہ دینا بل عمل فلن یقبل من لہید شری قبول برشیدہ حقنا وهو فی الآخرت من الخاسرین او دے بھئی باخرت کی دتاوان یادنا کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانی دولة سوا فردي دا الارتداد عن الدين دا هداية سلور مرتبه دي دلتا سلور ومرتبه جو آخری هداية سلور مرتبه من فاتحة کی تفسیر سروین کری و دي درس کلمون تفسیر کے کول وحی کے خیان شئی سلور مرتبه دا هداية سرا جنت دن کل وصول للجنة جنت داخل کیف یهدی اللہ سنگ بلار سبق کی دا جنت اللہ قوما حق تا کفرو چې کار د کفر کړي دي بدعت کړه چې کفر کړي دي چې کار د کفر کړي دي بعد ایمانهم پس د ایمان د دوینا وشهدوا ان الرسول حق او گواهی کړي د زړونو د دوی دی ان زړونو د دوی ان الرسول حق چې بشک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حق دی وجاءهم البينات او راغلی دي واضح دلائل ګورا د تخبط چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر دی او د دې باوجود د ځان د عقیده او عمل جوړي او عقیده او عمل اختیاري نو د الله څنګه لاره د جنت سم کی مطلب دې د جنت خواب او خیال چې دی دا لکه کیس جنت خپل ذهن او توان نو باسي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله لا د جنت نسبی قوم ظالمانو تا داس بدبخت خلق ته چې په زړه عناد راشي سره د حق نه دي تعالی لا جنت نسبی اولئک جزاؤهم دا کسان سزا دي دارا چې الله علیهم چې بشک بدی باندې لعنت الله لعنت د الله دی لعنت د الله دی لعنت د الله دی والملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د ټول خلقو کرے کاتی او کبنان خالدین فیها ہمیشہ بوی دوی پر عادت کی لا یخفف عنهم العذاب ہمیشہ بوی دوی پر عادت کی تغرب کی دلالت آخذی کنا چه مطلب سپک بنکریشی ندید عذاب و نبدید مولت ورکریشی سوچو گئی خواہ اللہ رب العزت در طرف پلانت یہ اللہ در رحمت میں دی اور فرشتی او انسانات پلانت ہوئی چی اللہ کم خلقم چی ساددی خلاف کی سرد اپوہی یا اللہ تو اثر اپوہشی ٹھیک شو کرا تو اثر اپوہشی تو انسانات اس خیال ہو گئی انسانات پلانت ہوئی لیکن اجمعین اب اللہ نوڑو بسار دا والله سی اجمعین دا ټول انسانان په پلانت کړوي ها دا ټول انسانان په پلانت کړوي جهنم کی لکه سورۃ الاعراف آیت 38 کی چې کله ما دخلت امه لعنت اختها
د جهنميان یو ډله چې جهنم ته داخله شي خپل مثل یې د نورو جهنميانو په حالت ٹھیک شو والناس اجمعین ہمیشہ بھی دی پلی لعنت کس وقت بنکڑی شی ردی عذاب اور ردی مہلت ورکڑی شی الا الذين تابوا ترتیب التوبہ مگر آغا کسان تابو چراو گرزیدن دا خلاف دا قرآن و سنت نا من بعد ذالک فصدنی بیاننا و اصلحو و درستی کو اخبر عمل قرآن و سنت اختیار کر فإن اللہ غفور رحیم تو بے شکا اللہ بخل کے مہربان دی سو شرائط شو تابو اصلحو دا نشانه توبه دا رمونی دا توبه دو شرائط دی هرچه عالم دی بلاد دی دا توبه درم شرطت دی بیدو لکه سورة البقرة کم آیات 159 و 160 دا 159 فگوری ہے آیت نمبر 159 کی دا عالم دا توبه در شرائط 160 160 فلا يخفف عنه العذاب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك على التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 160 صحيح آیت نمبر 160 کی عالم توبه در شرائط تھی یو تابوا غلط کار قرآن سنت خلاف پر پریدی اصلحوا قرآن سنت تابعداری میں شروع کی اور بینوا خلق تبوی چی دا مسئلہ دا عقیدہ ماتا اس کا خیرت بیان کرے تو اے بلاغت و خمدی إلا الذين كفروا من مكة بشكا كسان كفروا انكاروا کو بعد ایمانهم پس د ایمانونو د دوی دا چې خبر ته پته و د موجود انکار ثم ازدادوا كفرا بیا زیاد شدی په کفر کې یعنی پس درات باندې راغله لن تقبل توبتهم هیچری قبول بدشي توبه د دوی هیچری قبول بنشي توبه د دوی توبه نه مراد داخلي توبه ده ورنه د زړه توبه خو الله نه هر چا قبلي کړه ٹھیک شو کنه توبه نه مراد کومه توبه داخلي توبه یو دویم نمبر باندې توبه نه مراد هغه توبه ده چې هغه د مرګ یا د عذاب په وخت کې نو هغه وخت چې کوم دی توبه د قبلي چې مرګ او د عذاب په وخت کې توبه وباسي چې ټول عمر چې کوم دې پسې دې راغلي او بیا توبه وباسي د مرګ وخت کې چې کله زرکدن وي نو زرکدن وخت کې توبه نه قبلي یاد لري خبره وخت شي هغه توبه چې هغه پس د مرګ نه وباسي مرګ نه واسه فرښتو توبه وباسي مرګ نه بعد کړي چې شي ګروهونه وشي بدل نو هغه توبه به الله رب العزت قبول نکي هر کله مرګ نه مخکې زرکدن نه مخکې د زړه د اخلاص توبه وي صاحب الله نه هر شي قبلي مگر بیشک آن کسان چینکاریوں کو پستی ایمانونو د دوی رویا زیاد شدی په کفر کې هیڅ شری قبول برکړي شي توبه د دوی او دا کسان هم دي ګمراهان الا الذين كفروا وماتوا وهم كفار بیشک آن کسان چینکاری کړي دی او شدی په داسې حال کې چې دی و انکار کوونکی قرآن و سنت نه فلن يقبل من احدهم بهجري قبول بنکری شیده یوتن تدویرا یندهی سیوتن تدویرا ملء الارض ذهبا لکزمک سونا ولو افتدا دیهی اگر کفیدی ورکی پاگی سرا دپارا دزار نخلاص اولو اولئیک لهم عذاب علیم دا کسان دیر ردی عذاب دنناک او نمی دیر رسوک امدادیان بخشی گورا دا توبی وقت الله سره د باندې سمول وخت د عذاب نه د بچاو وخت هغه ستاسو مرګ نه ستاسو ځن کدن د مخکې نه کتا دنیا سره ډیر زړه لګولې دي ستاسو خیال وی چې د مال او دولت په بنیاد زبر نجات موږ ستاسو عمل کوم د ښکار کوي نو یاد ساته قیامت پورس بتا سره لاس کی هیڅ نوي بالفرض داسې وګڼه وی خو بنا داسې وګڼه چې دا ټول زمکې دا مخ دا رسولي را ډک دی او دا تر ټول کی او فرښتوله ورکی چې خیر دې دا واخلي ما سره کنسیشن وکي دا واخلي ما سره گزارو کوي ما پینځو گزارو پسې یو گزارو راهي ما یو گزار پسې اړو وهي یما نیاز ساته لن يقبل من احد
यो तन नमम ना कबूल नशि फेगे कर कोई बस अल्लाह सर दबागे समो लो खुशबदी जो देखा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम बिल नासिरीन लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आयत करीमा किसे दी? माशाअल्लाह तरगीब इलल इन्फाक, इन्फाक तरफ तरगीब मुलके नजर तालो करेगा हज़रत मौलाना शाह फैसल से को अल्लाह इदाफी को ले खैर और बरकत वाजिब। हाँ आयत करीमा की तरगीब इलल इन्फाक और तरगीब इलल इन्फाक के वाले लोग खवासतुल बयानी की दाखिली किताब हुब्बुद दुनिया रअस कुल्लु खतीअती, हुब्बुद दुनिया रअस कुल्लु खतीअती, द दुनिया की दा हर गुमराह द पार जड़ो दुनिया ठीक शो करा और द दुनिया की दा कर असर के राजी शुक्र यो कस 10 सर मुकाबला ने कई और दाल बलारा के बाद में खर्च की शमाल खर्ची दा अल्लाह बलारा की मुसलसल तस्बीह वाली और कदर वाली इंशाअल्लाह ताला दरअसल तो बद दुनिया की मोहब्बत खत्म शी दर बागिरा बदरुस्त जो तरकीब और की इलल इन्फाक और बनी की दीते इशारा दा अहली किताब दा बातिल परस बुनियाद का बातिल परस शिव और परीक्षिव ताकि वजह सब दुनिया भी लो मोहब्बत दोस्तों बार खर्च की शरीर की शान लन तरालुल बिर्रा ही शरी हासिल वर की तासु अल बिर्रा दरे के लिबो हिकमत अल बिर्रा दरे के लज्जत और ख्वत अल बिर्रा दरे के नतीजा सरा जन्नत देकर हिम शरी हासिल बन गई तासु दरे के ख्वत दो मजा दरे के लिबो हिकमत दरे के नतीजा जन्नत थी हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तर्दीज खर्च की तासु दहाग माला तुहिब्बूना चिपसत की तासु ता हिचरी हासिल बन की तासु जन्नत तर्दीज खर्च की तासु दहाग माला चिपकी तासु महबूब माल बखर्च की कुर्बानी बवर की था वमा तुनफिकू मिन शैइन और हम खर्च को ही तासु सबशी फ़इल्लल्लाह बी अलीम बेशक अल्लाह बागी बादी को हदी अल्लाह पहले की इखलास से इशारा न करो इखलास से इशारा रिया द पाले बखर्च को अल्लाह रज़ा द पाले खर्च को इल्लल्लाह बिही अलीम फ़इल्लल्लाह बिही अलीम हर चिदारी सर्फ कुल दर्राही हर चिदारी सर्फ कुल दर्राही लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू गलबा दबरालूम रहमतुल्लाह अलैहि शेर हर चिदारी जलालुद्दीन रूमी हर चिदारी सर्फ कुल दर्राही सब शिबू में जिसका वही और महबूब इधर तो अल्लाह ला रही है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू सो बोले जो महबूब माले अल्लाह ला की खर्च करी जन्नत से हासिल हो ठीक ना हर शिदारी सर्फ को सहाबों पर अमल करे रागले या रसूलुल्लाह दाबाग माल के रटूल ज़ियात महबूब अल्लाह ताला के बल्ला ने ज़मातुल माल के दास माल रटूल ज़ियात महबूब क्या और दादा अल्लाह ताला के कुल्लु ताबी अल्लाह ने मौत रसूल ने दावत तौफीक रखी कुल्लु ताबी कान हिल्ल लिबनी इस्राईल देशो पलितिला क्या रसवा कर पैगंबरान बारे दरो जोड़ो दे शुभ असल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुई वे तो पैगंबर बदले भी होता पैगंबर तो तुम बातें ले दादी ने गलत थे वली ज़का ये शरीयत दे इब्राहिम अलैहि सलाम की तो वो हराम और हारून अलैहि सलाम नहीं ला शिफा स्तर की बिसरे ये कुदरती बिस्तर की भी सियासी पेश कर दे हाँ ये आदत ये शराब उख्तुली और कुदरती बिस्तर की हाँ कुल्लु ताम का रहिल लिबनी इस्राईल
وینا غصیم نا عادت یم د شراب زه پښتون یم قدرتي ګسترګې سري په بهرحال د هارون له قدرتي نه دي سري چې تاسو ستر ګمر کړ زکام مخیره به سما په شان الله یې شفا ورکړي سره ټول بیمار کل الطعام یروي مونږ ته پیغمبر نه منولې ځکه تا د پیغمبرانو دین پرې خو دي پیغمبران ته د ابراهیم بابا د ابراهیم علیه السلام طریقه پرې خو دي څنګه د ابراهیم علیه السلام طریقه پرې خو دي ته وې د وخه حلاله نه حرام دی سره کوي حلاله اوهو ګور ابراهیم علیه السلام شریعت کې په وخه حرام خیال دې کړل د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې خدای يهود وي نصارا وي دا په شریعت کې خود وخه حرام نو الله فرمایي کل الطعام ټول د خوراک شیزونه دا کوم ته چې دی حرام وي خیال دې کړه دا چې ټول لمرات ټول دا کوم ته چې دی حرام وي دې څه ته روح وخت او په حرام وي ټول د خوراک شیزونه دا کوم ته چې دی حرام وي کان حلا لبني اسرائيل وحلال د بار د بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل لیکن هذا حرم اسرائيل چې بنکړو يعقوب عليه السلام على نفسه بخبل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة بخي درازي دون التوراة غوشي بعدها قل فأتوا بالتوراة ويروا التوراة فاتلوها الوليدين فديك أخارين فتوراة خير دي أخارين چلو وخل ابراهيم عليه السلام شريعت کی حرام أخارين إن كنتم صادقين كشري تاسو رختني پداوخ پلکی دلی دعوه سوا چلو وخل بخوار حرام أخارين شرطي مسئلہ اصل کې دا سیوا ته وخه حلال ابراهيم عليه السلام شریعت کی بیا د يعقوب عليه السلام شریعت کی خو چل دا شو يعقوب عليه السلام د سوتی د بازار بند کړ حرمت لغوی دی حرم اسرائیل ورته حلال او حرام الله خدای الله ډیوټي ده کلیګو د پیغمبر څخه اختیار نشته حرم اسرائیل يعقوب عليه السلام بازار د وخه بند کړ د سوتی دا مفسرین دوه وجوهات ذکر کړي یا دې سه بیمارو د برخ کومر چې الله کواله شفا راکړه زور ټول خپل محبوب ترين شي استغفار کوي هغه پرې او دا چې په نظر پاره شریعت کې راو ٹھیک شو دې شریعت کې مکروه دی هغه شریعت کې راو چې الله دا کار جو کو سوال مناسب او بعضو علماء فرمایي چې هغه عرق النساء بیماری لگی دے خلق سوئی عرق النساء ہوئی تھا عرق النساء دا سا شہری عرق النساء خلق عرق النساء ہوئی تھا عرق النساء ہوئی تھا دا سا کسا شہری عرق النساء دا بیماری دا بیماری اور پدی کی دا پتون دا وقت کے دلان دکھتے ہوئے درد راځي په دې کې باندې ٹھیک شو کړه دی هغه ته چې کوم دې دا بیماری لګې ته یعقوب علیه السلام نو ډاکټرانو چې کوم دې حکیمان وغیرہ داږي په مشوره باندې یعقوب علیه السلام خپل ځان باندې چې کوم دې غټه وخه د اوخ وخه باندې په دې کې اوسه چې کوم دې غټه وخه باندې کړی د اوخ وخه په ځان باندې یعقوب علیه السلام باندې کړو حرام نه و زامنو اولاد شاګرد وغیرہ اولاد یې څوک راو ډاکټر سره یې بابا نو موږ نو د دې د ورس رو ابي بازار حرام یې حرام الله نو حرام کړی دی ویل حرام بازار یې مفت حرام کړ بابا باندې پړ حرام الله رب العزت څوک الله رب العزت په دې باندې قهرا حرام په دې باندې قهرا حرام کړ بعد کې شریعت بطور سزا ببغیهم ذالک جزاءهم ببغیهم سورۃ الاعراف کی وراشی والے آیت نمبر 46 146 اور سب شی سورۃ ذکر کے دلیل سرکشه جو دعوت اللہ رب العزت پری باندې دا پرد کړه دی دعوت کو لا چې دا ابراهیم علیہ السلام شریعت حرام دي الله فرمایي کدا خبره
وی خای چرته دي تورات دی په تورات یو څه تحریف کړو لیکن تا هم دا ځای په کې اضافه نه وکړي دا چرته پاتې شو نو یې نو خو ٹھیک شو نبی اسلام تو روړی تورات يهود نصارى روړی تورات او خایبه چې شرط نو په دغه ځکه د دې خلا چینګراله لا چینګراله كل الطعام طول د خوراک شیزونه دا کوم چې دي حرام وي وحلال د پاره د بني اسرائيل او حلال الا ما حرم اسرائيل لیکن هغه چې بلکړو يعقوب عليه السلام لیکن هغه چې يعقوب بلکړو يعقوب عليه السلام په خپل ځان باندې مخکې د دینه بیو قبل ان مخکې د دینه چې راولي مخکې دراتلو د تورات را مخکې دارنه ګلو د تورات څه مطلب دا واقعات یعقوب علیه السلام په ذات د اوخه خبر کړي و دا خو دا تورات درازلي زره مخکې شوی وکړه نو کا واقعات د اوخه حرام او دی وجه د یعقوب علیه السلام نه خو د تورات په خلیصه ته ذکر راغلی چل دې کړه تورات په خلیصه ته ذکر راغلی او حال دا چې تورات کې د خبرې ذکر کوي چې یعقوب علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام شریعت کې خو حرام ده دا خو الله باندې قهر حرام کړو دي قل وایا نوروړی تورات چې فتلوها لول وليدي لرا کچری تاسو ریختي فمن افترى على الله الكذب نو هغه څوک چې جوړ کړ په الله باندې درو من بعد ذلك پس د دې چې وضاحت شو نو دا کسان دي ظالمان الظالمون دلته دا دي ظالمان مراد دي کافران چې په الله درو جوړي نو دا کسان سوي کافران دي فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله ويا قل اعلانك صدق الله رختیا ویلی الله الله سره رختیا ویل چې دا یعقوب علیه السلام بازار نه حرام کړو دا غرض کې الله رختیا ویل قران کې مخکې رسو ټول ګور هغه ټول له شامل دي وایا صدق الله رختیا فرمایل الله چې نو وخت ابراهيم عليه السلام د یعقوب عليه السلام شریعت کې حرام نه دا غرض کې رختیا فرمایل الله فی جميع ما ذکر فی جميع ما ذکر شاته څه بیان وشو دا کې په معنی الله رب العزت رختیا فرمایل اسیات کو سره تلاوت نه بعد موږ وایو صدق الله العظیم صدق الله العظیم نو دې متعلق د علماء دا خبره شته چې دا بدعت دی تاسو شئ علماء دا فتوا شته چې دا څه شي دي صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم قرآن تلاوت کولو کولو ډېر کولو چې یو ځل ابتدایي حساب چې تلاوت ختم کړي صدق الله العظیم چې دا علماء دا فتوا شته خبره اوس انسان ته علم نیوي جدا خبره ده کنه زمام یو وخت دا عادت چې تلاوت هم یو درس ورا شروع کی مخکې ما واخر صدق الله العظیم به دا خبره ما مخکې تراه نه مخینه بعد پدې کې هیڅ شک نشته چې الله اختیار فرمایي دې کې هیڅ شک نشته دې کې څه شک شته لیکن خاص قدیم او طبعا نو دغه جمله ویل او عادت هم بیا رسول او صحابه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه کې موږ ته دا نخره یو جګړه کې چا سره کوم ځان کې ساتل بیا هم بهتر قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا الله اختیار فرمایي ورته یعقوب چې ابراهيم عليه السلام شریعت کې حلال او حرام نه نو تابعداریو کوي نو روان شي په طریقه ابراهيم عليه السلام چې رد شرک کوونکو بیان د توحید کوونکو وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو خبره لاړ آیت نمبر 68 التم کړه ما كان من المشركين دلته وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو
تاسو مشرکان یې اصل يهود او نصارا چې ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني وکړه الله یې تاسو مشرکان یا مشرک تیر درس کې مداوي إلا أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم سوال لسو فريتي قول الذي قبلتنا مداوزن وقبلة رنبانه نمو قبلة رنبانه أولية فدو اعتبارات سري کله دا زمانه اعتبار سره یعنی مطلب دا و چې بیت المقدس د لومبه آباد شوی دی او مسجد الحرام ورپسې آباد شوی دی دا نغی دا اولیت لحاظ سره زمانه لحاظ سره او دا اولیت کله کله درجه اعتبار سره دی ٹھیک شو کنه درجه کې اول دی دا ټک ټک کوي ټک ټک کوي دغه په ذکر کوي د درجه اعتبار سره مطلب یې زموږ د قبله درجه اعتبار سره لومبه نه دا او مسجد الحرام ورپسې درجه دا او دا لوی په لیدي و چې لوی بکواس کوي او لوی درو کوي الله فرمایي ګوري د دوه حوالو سره جواب دی ان اول بيت بشك دول بكور وضع للناس چې جوړ کړی شوی دی د پاره د خلکو للذي د پاره د خلکو خیال وکړئ په دې کې دوه اقوال ما تاسو ویلو کنه یو د ابن عمر رضی الله عنه امام مجاهد امام قتاده وغيره چې پزما کباله د ټول اول کور د الله کور جوړ شوی چې پزما کباله د ټول اول کور د الله کور جوړ شوی یعنی آدم علیه السلام ځان کور جوړول مخکې د الله کور هغه جوړ کړی هغه کې بیا بعض علماء فرښتو جوړ کړي دي بعضی آدم علیه السلام جوړ کړي دي بعضی چې آدم علیه السلام او فرښتو چې کوم دي په شریک جوړ کړي د ټول لومبه تعمیر د بیت الله شي ابراهیم علیه السلام نو تعمیر نو کړي دي بیا دوباره تعمیر نو ٹھیک شو کړه او نوې تعمیر کړي د خانه کعبه او د وإذ يرفع إبراهيم القواعد بنيادونه وشتول مطلب بنيادونه خو کنه او وشتول طوفان نوح کې چې کوم دی بیت الله شریف روان شو مورخینو لیکلي نو ټول لومبه چې کوم دی کور چې پسمکه جوړ شوی بعض علماء د دې جملې دا مطلب دی چې هغه بیت الله شریف دی هغه نو هیڅ یو کور پسمکه کرال هیڅ یو کور دا قول ابن عمر رضی الله عنه وغيرهم دی او دویم قول د علي رضی الله عنه چې نور کورونه خړمبه کور د الله چې خړمبه جمعه چې پس مکه جوړ شوی دی نو هغه د مسجد خړمبه خبره خپل ښکاري پیغمبر خپل کور نو وخت د الله د کور دا جوړولو باندې ٹھیک شو ان اول بيت وضع للناس بشکل بیکور چې جوړ شوی دی د پاره د ټول خلکو د پاره د عبادت د خلکو للذي خاب خاهمني بمكة چې په مکه کې دی للذي خاب نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو چې مسجد الحرام جوړ دی که مسجد اقصی چې اول جمعه پس مکه کې دی مسجد الحرام وی دی مسجد اقصی بیت المقدس یجي دوه په څه څومره فاصله دی له صلیح دا داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام کا بیت المقدس آباد کړي دا تعمیر نو دی دا دوباره آباد نو بیا باندې کو نه ځکه په سلوي کو کارو سره صحیح حدیث دی چې دوه وخت کې صحیح کاری ویږي او داوود سليمان علیہ السلام کو بیا آباد کړي هغه تعمیر نو کړي خانو زمانی لحاظ سره اولیت چې کوم دی چات کمیو زیته حاصل شو کوم عبادت خانه تللذي ببکه هغه د کوم چې په مکه کې یو دوی مبارک د برکات ډک دی ګورخه زما خبره ده وښه اوس مسجد الحرام کې یو ایک په 1 लाख یا 1 په 50,000 دی او بس یو یا 1 په 1000 دی 1 लाख یا 1000 او مسجد اقصی چې به وکړل شي هغه کې یو یا په 25,000 دی یا په 20,000 دی مختلف روایت دي مبارکات کوم یو کې ډیر شي مسجد الحرام کې مبارک درې وهدى لله دهکی ډیر اله او توکتریش طواف التدکی دلتکی عمره حج على خبره وقت راشد ان شاء الله مبارکا وهدى للعالمین اور رحمانی د پاره د ټول مخلوقات اور رحمانی د پاره د
ټول مخلوقات رهنما د څه شي یعنی تا ته رهنمایي کوي د قبلې تا ته رهنمایي کوي د قبلې یا نو ساته مسجد حرام قبلنا للعالمین تا آدم علیہ السلام نواخل تر نبی علیہ السلام ہر شریعت کی قبلہ سے شہر مسجد حرام دا بیت المقدس اور ازاد تاکی جوڑا کرے دی بانے سوک دلیلو خیلی چه کم شریعت کی بیت المقدس قبلہ ہم دمرا دشپاہ رسول نسمیاش کی پس دا ہجرت دا نبی علیہ السلام دشپاہ رسول نسمیاش دا اللہ دا طرف نبی علیہ السلام دا حکم ہو جس تا قبلہ شعبہ سے بھی اقصا بیت المقدس یہود و نصارہ ذات دا قبلہ مقرر کرو الله د طرف شکم دی دا حکم ورته نه دی بالکل غلطی زموږ مسلمانان کی قبله اولا ورته قبله اولا بیت المقدس ته او قبله ثانیه د دویمه قبله ده نبی صلی الله علیه وسلم ولې هجرت نو کې دا اسکار په جوړ نه دي کړی نو کې به کومه قبله او مسجد حرام ده قبله اولا خو دا قبله ثانیه ده بهرحال وهدى للعالمين في دلالة هدى للعالمين مركز هداية نفار طول مخلوقات رحمة للعالمين كم علاقی ترانے میں نشوئی پکی طرف اور جو کم کتاب جو هدى للعالمین دے نو آغا کتابوں کا علاقوں کی لانے شوئی هدى للعالمين مرکز هداية فيه آیات بینات دا درجہ کو شکل دے بیت المقدس میں حاصل ہے فيه آیات بینات پدی کی نخدی بینات واضح دا اولیت تدی نخدی واضح لکه څنګه چې ذکر شو کنه یو دا چې مبارکت دی دویم دا چې قبله ده خیالم دی مبارکت دی قبله ده نور مسیح مخ کی راشی احمد کی ومن دخلتو کانا آمیا اور سوک چی داخل شو دیتا بشرو فاہمت کی دخلت کی حج دفار شکم دے امدن تراتلوی وللہ علی اللہ سحج البیت من استطاعی سبیل خویو داغیر سنا مخ کی رسو غنور شنا خویو داغیر مقام ابراہیم زید ادریدون ابراہیم علیہ السلام دا ګټه چې کوم دی بیت المقدس کې نشته او دا نه په مسجد حرام منها مقام ابراهیم چې په دې دا دې باندې لیفت کار ورکولو چې کله ابراهیم علیه السلام د خانه کعبه تعمیر کړ نو مسله کوي کله کوي سو کوي الله څه شي ماشاءالله بیا ګوري فيه آیات بینات پدې کې د دې واضح د اولیت دې کله کوي مقام ابراہیم یودا غیر ازید و تریدود ابراہیم علیہ السلام دی ومن دخلہو آغسوب چی داخل شدی تکارا من شوپامن کی شرعن شریعت واللہ امر برکڑے شریعت دا حکم کرے چو مشرف دے اغد امر سزا مسجد حرام کی لور کی پس طریقی و مسجد حرام و اس طریقی و بہر سزا برکڑے کی وللہ علی اللہ سے حج البیت اور خاص دفارہ درزاد اللہ حج دی علی اللہ سے لازم دی بخلق بعد دی فرض دی بخلق بعد حج البیتی حج بیت اللہ شریف خو پٹول را کسر افضل جملہ راغلے و خبر مختر بلکہ بد پہا بچا استطاع الیہ سبیلہ چی طاقت دری اغیت تتلو سبیل الدلاری ومن کفر او هذا سوچی کاریو کچی دبر پر حج پر کچارا وسیلہ وسی و شکر دے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بِشَكَ اللَّهُ بے پرواہ دی علی العالمین مخلوقات را دا اللہ رب العزت مخلوقات سے حاجت نشتا در بگی خپل فائدہ اور نقصان دے قل یا اہل الکتاب زجر ورکی تو آیا یہ کتاب والو زجر میں انکار میں آیات اللہ درینوں کا لیکن اندہ ہوا کفرون بھی آیات اللہ وہ آیا یہ کتاب والو ولی انکار کوئی آیات اللہ را او ملیارو یا اہل الکتاب او ملیارو ولی انکار کوئی آیات اللہ را واللہ شہید علی ما تعملون واللہ گواہ دے پہاڑا واللہ خبردار دے پہاڑا چی تاثیر کوئی ومد وقتو
दीन फरोशी कवई वली इनकार कवई दलात शरू बिआयाती समर कलीला ओ बदवक्तु दा कीदा साथी शिमड़ी यौरी वली इनकार कवई द इन्नक ला तुस्मिउल मौता ओ बदबख्तु दा कीदा साथी च पैगंबरान बार राजी औ रूह वापस बदलनु तराजी वली इनकार कवई द इन्नक मय्यितु व इन्नहुम मय्यितून वली इनकार कवई द कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वली इनकार कवई द फयुमसिकु लती क़ज़ा अलैहा अल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा तो ये नहीं करो वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून कुल हुआ ये किताब वालों लिमा तसुद्दून लकिन सनसर फलती अस्सदान सबीलिल्लाह वलिमन नबी दलाली दा अल्लाह ने किताब दा अल्लाह ना हासु आमना च बदली दी कुरान योकस दूर खुकासिम मलिके बदबख्ता योकस कुरान लरा वो कुरान में टूस दिन कुरान ताले का कुरान नहीं करते ख्याल नहीं करे तबगुरा इवजा लतवी तासुदीन रब्बुक तासु टके राते आदमी कगलेच लटवी तासु बजे की कगलेच ये तासु वाले को वाले लटवी तासु वाले बजे की ग्रादवाले पैदा कोई तासु वाले वाली जिला किताब ग्राद दे तासु वाले बजे वाले जिक्र में बजे की ताड़ पैदा कोई वाली पे इतराज़ कोई वअंतुम शुदावले वाली ग्राद किताब दे वाली ग्राद वअंतुम शुहदा हाल डाली चिता सुदाहारी चे बकवास कोई वल्लाहु वदे अल्लाह बिगाफिलिल्लाह खबरान पर हरता वलुर चितासी कोई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों तो तहदीद वर्गी करा कसवार में फमुआलात दा अहली किताब फमुआलात दा कुफार ईमान वालों कचलता सुद उमर फरीकन दे बेदरीदा कसालना छोड़ बेशवे दे वर्त किताब यरुदुकुम कताव जबात पर बुनियाद उमर करा और दादा पपटकी और पंचोबा और दस्तार बांध दो कशवई यरुदुकुम वा बड़ी तासु बाद ईमानिकुम पस ईमान रुस्तासुना काफिरीन काफिरान एक काफिर वदी की मुशरिक और मुब्तदी मदन नजूद की कुरान न बदल इखलास वकैफ तकफुरून आखिर की तरजीह कुरान और सुन्नत है एक कुरान और सुन्नत प्रीदक दे हिस्सों की निशी काफिरों ने हिस्सों की निशी और सिंगा काफिरान शैतासु वअवतुम हालाले चितासु तुतला नुस्तीश अलैकुम बतासु बाद आयात अल्लाह वफीकुम रसूलुहु व बतासु की मौजूद थी सुन्नत पैगंबर दा जात पैगंबर कुछ अच्छे दे सुन्नत पैगंबर दा हते मुराद थी देवजी फीकुम मुहम्मदुन बल्कि फीकुम रसूलुहु यरोड़ सिफत द रिसालत वल जिक्र को हम क़यामत को ले लियो क़यामत का बात बंदी कर और जात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं दुनिया वफीकुम रसूल तो जो कुरान और सुन्नत बयानी की पता होता मजबूते सरजीवली इन चले के शिकायत है और जो कुरान सुन्नत दे प्रे को तो कुफर आजाद व मन यातसिम बिल्लाह और रसूल के मुगुरी और गुरी पर किताब दा अल्लाह जाने अल्लाह पूरे उन खलूल वला पूरे खलूल मतलब से अल्लाह तो जुक्ति के पसा अल्लाह पूरे इन खली को पसा मार दी वही करा और कुरान बात करा और कुरान और सुन्नत बात और रसूल के मुगुरी और गुरी पर किताब दा अल्लाह नबीशका हुदिया अतराहु बाईशवा इला सिरातिल मुस्तकीम तरफ दलाली सही इंशाअल्लाह ताला सवाब मजीद पर खुदा रिवायत अल्लाह दे मोहताज पर किताब में परिणाम है तो की तरह की सवारी सबक की तंजीम की जवाड़ उसूल का एक जाम इंशाअल्लाह प्लस रुकू है शो प्लस रुकू सूरत